ځکه چې ډېر د ضلالت کارونه په دې ملک کې کول. نو هغه به بیا د دې جینکو نه داسې قسم ډیمانډ کوو، داسې قسم خبرې به ورته کولې چې هغه به د اورېدو نه وي. بیا په ده باندې چا یې پایار کړی چې یاره داسې نټر نوم یو کس دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ښه به پاکستان پولیس زنده باد، پنجاب پولیس زنده باد. پنجاب پولیس ملګرو یو بې غیرته انسان نیولی دی. هغه بې غیرته انسان څوک دی چې د هغه نوم هم که تاسو ته زه واخلم نو تاسو به له به پسې خندا هم درشي چې دا لا څنګه انسان دی چې ځان لی داسې نوم ایښی نټر نوم یو کس. هغه به تاسو په سوشل میډیا باندې کتلی وي، د هغه ویډیو به تاسو سره ما شریک کړی وی ملګرو، خو د هغه الفاظ هغه د اورېدو دي نه. هغه چې کومې ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې وایرل دي نو هغه زموږ د نوجوان ژوند د تباه کېدو دپاره هغه یو سیسټم راایستی و. د دې پاکستان چې کومې جینکۍ دی هغوی خو هسې بې عزته دي، خو د نورو جینکو ژوند تباه کېدو یو سیسټم هغه راایستی و. تاسو کتلی چې په دې سوشل میډیا باندې یا په ټیک ټاک باندې د غالبا جینۍ او سړی هغوی مقابله کوي، چې کم کس مقابله وګټي نو هغه بل نه بیا ډیمانډ کوي چې زه درته شرطونه ږدمه او هغه شرطونه به پوره کې. نو دی نټر دی که څه بلا ده، خدای دې نوم میراد کړي او الله دې ذلیله کړي، ځکه چې ډېر د ضلالت کارونه یې په دې ملک کې کول. نو هغه به بیا د دې جینکو نه داسې قسم ډیمانډ کوو، داسې قسم خبرې به ورته کولې چې هغه به د اورېدو نه وي. بیا په ده باندې چا یې پایار کړی چې یاره داسې نټر نوم یو کس دی او هغه ډېره زیاته فحاشي پیلاوی لګیا دی پاکستان کې. نو بیا پولیس هغه پسې ډونډ شروع کړو او هغه یې ګرفتار کړو. دې سیر کې تاسو ته ښکاري سر یې ښکته کړی دی. د پولیس نه یریږي دا خلک او د الله جل شانهو نه یریږي. دومره بې ضمیر او دومره بې غیرته خلک. بیا دا نټر چې کوم دی ملګرو نو د ده زیات ژوند په هغه غیردینه ملکونو کې تیر شوی دی. انګلینډ دی غالبا چې په هغې کې د زیات تر ژوند تیر کړی، دلته پاکستان ته په چوټۍ باندې راغی نو دلته مې بیا هم دا سیسټم کوو. او د دنیا چې څومره هم جینکۍ دي چې کومې بې عزته جینکۍ دي نو هغه به د ځان سره په مقابله کې اغستې او چې مقابله به یې ترې وګټله نو ډېر عجیبه عجیبه ډیمانډونه او ډېر عجیبه عجیبه الفاظ به هغه جینکو ته استعمالول. نو دې سیټ کې تاسو ته ښکاري د پنجاب پولیس دی غالبا هغوی په ده پسې ډونډ ولګو او دا یې ګرفتار کړو. بیا دا نټر چې کوم دی نو دا دومره بې غیرته انسان دی چې د ده 3 ښځې دي او هغه 3 واړه ښځې چې کوم دي نو هغه د دې بې غیرته نه وتلي دي او د څه د وجې تللي دي چې د ده کوم حرکات دي او کوم سیسټم دا کوي نو د دې د وجې ته هغه 3 واړه ښځې تللي دي. نو دا د دې شکل نه بې غیرته ښکاري نو د سره به ښځه څه ژوند تېر کړي. بیا د ده 8 بچي دي، هغه 8 بچي به سوچ کوئ ملګرو چې د یو سړي پلار داسې کارنامې کوي، د یو سړي پلار داسې وي نو بچي به د هغه نه څه سبق واخلي. بچي به څه په ښه لار باندې لاړ شي چې پلار یې دومره بې غیرتوب کارونه کوي. نو دا بې غیرت چې کوم دی دا یې نیولی دی پولیسو او سافټویر به ورته انشاءالله اوس اپډیټ کړي. خو سافټویر اپډیټ طریقه چې کومه ده هغه ډېره زیاته زړه شوې ده. دلته په داسې طریقه باندې سافټویر اپډیټ کول پکار دي چې د ده دا لاس او دا خپې او بیا د ده نه دا ژبه کټ شي چې کوم الفاظ دا په دې ژبه باندې راوړي نو چې د ده نه دا ژبه کټ شي چې آینده دپاره په سوشل میډیا باندې څوک داسې قسم الفاظ مخې ته نه راولي. نو د پنجاب پولیسو که نیولی که د هر ځای پولیس نیولی پاکستان پولیس زنده باد چې دا سړی نیولی دی بیا د ده دې سر ته وګورئ د شرم نه سر نه شي اوچتولی. دومره د بې غیرتوب کارونه دا کوي او وایي یاره زه معافي غواړم. نو معافي ته د پولیسو نه غواړي، د الله جل شانهو نه وغواړه. دا تا چې کومه فحاشي پیلاوې او کوم سیسټم دې روان کړی دی په هغه جینکو دې نالت وي چې کوم ستا سره لایو راځي. بیا د ټولې دنیا نه، د بنګلادیش نه، د پاکستان نه، د انډیا نه، د انګلینډ نه، د دغه ملکونو نه دا جینکۍ د ځان سره لایو اخلي او په داسې قسم هغه فحاشي چې کومه ده هغه دا پیلاوهي. نو زنده باد دته به انشاءالله سافټویر اپډیټ شي. خو دا سافټویر اپډیټ چې ما کومه طریقه وښوده چې د لاس او خپې ماتول غواړي چې دا روټۍ نشي خوړی او ځان له روټۍ نشي راغستی نو د هغه 3 ښځو احساس به هم د سره وشي چې دا ښځې زما نه ولیدلي دي چې اوس د روټۍ د راغستو هم زما څوک نشته او د ده نه دا ژبه کټ شي چې ده ته پته ولګي چې په دې ژبه باندې به ما غلط الفاظ استعمالول. نو ډېر بهترین کار شوی دی. دا ویډیو مخکې لازمي شیر کړئ چې ټول ملګري وګوري چې څوک هم په سوشل میډیا باندې غلط الفاظ استعمالوي نو دوی پولیسو ویلي دي چې موږ به په دغه خلکو پسې ډونډ لګو او دا کسان به موږ راوچتو او موږ به یې ګرفتارو. تاسو څه وایئ دې باره کې کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ. چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله سات. اخره کې اواز پاکستان زنده باد، پاکستاني پولیس زنده باد، تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي مسلمان دې وي. الله پامان.